پاتې شوی دی او د دې نه بیا براق په دغه ځای باندې و نبي علیه السلام اسمانونو ته تللی نو د دې منځ کې نبي علیه السلام ډېرې خبرې لیدلې قرآن کریم کې هم الله وایي لنریه من آیاتنا دا د دغه مکې نه د بیت المقدس ته چې دی موږ بوتللی بیا د بیت المقدس د هغې نه په پورته اسمانونو ته موږ بوتللی نو دې دپاره چې الله تعالی وایي د خپل قدرت نشانې هغه ورته موږ وښیو دې منځ کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مختلف څیزونه هغه لیدلي یو ځای کې یو قوم دی یو جماعت دی یو دغه لوی یو ډله ده هغو فصل ریبي او چې څنګه ریبي نو بیرته هغه بیا هغه شان چې دی نو هغه لویږي نو دوی چې هغه یو پټی هغه پوره کړي بیا ورپسې چې دی نو راشي نو دغه شان چې په مخه باندې ځي او بیرته هغه فصل هغه دغه شان هغه لویږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا کم خلق دی جبرائیل علیه السلام ورته وی چې دا دغه غازیان دي مجاهدین دي کم خلق چې هغو غزاګانې کړي دي کم خلق چې هغو جهادونه کړي دي تر قیامته پورې د دو د عمل دا دغه شان هغه جاري وي او د دو درجه او د دو اجر په یو حد باندې نه دی ولاړ نو تاسو ته پته ده چې ټولو نه لوی غازي او ټولو نه لوی مجاهد هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د غزا د هغې بنیاد او د هغې ټول مشر هغه نبی علیه السلام دی بیا خلفای راشدین دي عشره مبشره دي ټول صحابه کرام دي هغې نه وروسته تابعین تبع تابعین تر اوسه پورې چې کوم سلسله هغه د غازیانو هغه را روانه ده نو د دو د عمل دا په یو حد باندې هغه نه دی ولاړ دا چې قیامته پورې دوله الله تعالی اجر هغه لیکي او د دو په عملنامه کې هغه درج کیږي